الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې رب العالمین د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره وعده د نصرت کړې و چې زه به تا کامیابوم او بیرته به راولم مکې له. کوم انسانانو چې د رسول الله خبره ومنله دغه وقار او عظمت په زړه کې وایي خلکو الله د ایمان بشاشت ور نصیب کړي او چې چا ونه منلو نو ایسه مخالفت کې ودرېدل او د ژوند متعلقه تفسیری مسله مخکې درس ویل شوی و. دویم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل باندې پوهه و چې موږ په مکه باندې عملیات کوو او دغه اراده مشته یو خو موږ الله ورته وحی کړو. دویم د عمرو بن سالم الخزاعي دا شاعر خبرنه د اراده وکړه او درې موفد راغی. څلورم چې کله ابو سفیان راغی او مقصد به دا خبره و چې دا نیټه وګد کو تمدید کو. بل خبره به دا بیان شوی چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر یو لوی سیاستوال او په انسانو مدینه قربان کړ. مجاهدین په دې کینول سرحداتو باندې کده بار نه سوګ راځي را پرې ته خو داخل کس بار لاړ نشي. شراس فاشن شراس تقریبا ونیم زره کسان برابر شو. او بل مسله به دا و چې بنو سلیم مناسب زر کسان شاسواران او ایمان راوړو د رسول الله په جماعت کې را داخل شو. د الله نبی به زیات ډیر خوشاله شو. وعین ابن حسن د بنی غطفان د قبیله مشر الاحمق المطاع رسول الله فرمایي چې دا یو غاګ به وکړي نو لزر قوای به تیار شي. هغه به یو امر یو قومنده تبوک له خندق له سرور سره کفار لګري او خیبر له زر کسان له ایمان نه راوړي دم به ایمان راوړو. اقرا ابن حبیس به ایمان راوړو. به رسول الله قال راغی چې اخرج یا محمد. نبی کریم علیه السلام وروته دغه تربیته وکي. د حاتب بن ابي بلتع خبره ذکر شو چې هغه زنانه له خط ورکړو د سارا په نامه راځو د خا خلقره چې ورشي د جبريل رسول الله له قسم سي تشکیل کوي نشه دې سره یو خط او راپور دی. علي بن ابي طالب، زبير بن العوام، ابو مرصد الغنوي، مقداد بن اسود د قوم مجاهدین بشراړل. به د حاتب سره خبره وکړه چې لکه دا ولې ودا بس ما په دینیت باندې کړو چې انا منسقون بالقريش زه قریش سره وځي شوم ما دغه احسان میکو او ساسو ارسو غلطه موجود نو بده کې نه منافقت مقصد نه ارتداد. د الله نبی تایید وکړي چې بالکل صحیح ده. عمر سے مخالفت وکړو دغه به وجه بیان شو چې خدا دا خبره د رسول الله عمر اوریدل نه رضی الله تعالی عنہ. دویم غصش دریم د وزیرو دغه د جړه سبب هم دا بیان شو چې یو خو د مؤمن انسان لازمه خو د منافق لفظ وته بل زم بدریم الله زم معاف کړي. سری د اذن بګلاړه چې مجاهدینو باندې وشه سلام واچو دوه غسلې راونی وقته کې ودا خو د یری نه سلام واش. د الله نبی دغه د مشر سره مخامخ شوې دیت بدل کو سلو کان 500 سوالې 500 سره نه موږ براوړې د خپل مجاهد چې موږ په دې کې او وجنو د ځړ په دې شي خو موږ د زنانو ځړ د شي شي لکه ساسو د زنانو ځړ شي شوی. اخر اقرا ابن حبیس ویلې یو څوک څنګه وهم راول مو دا خبره بوږي چې د ټکه موږ دې کړه نو بیا بس ساسو د وینې سي حاضر شي خو قائل شو او راځي شو په دې خبره باندې شدیت دیوالي. دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل سیاست وکي هغه دا چې په هر قوم باندې خپل امیر مقرر کړي. او ابو رحم الغفاری د په مکه او مدینه منوره کې په خپل ځای باندې امیر مقرر کړ. نائب دغه نور څخه قلید علاقه شکل ورشه د نوبر او جماعت وکي عمر زهران علاقه شکل رااله عباس ابو سره مخامخ شو هغه د ایمان مسله وخاره کوله ویزه چې زبر ته مکیلا عباس وی سید روان شو. ابو علاقه شکل رااله عبد الله ابن ابي اميه او دغه شان ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی صلی الله علیه وسلم ترزوی دو رسول الله تعالی مخامخ شو د الله نبی ډیر تعجب کړي او مخه وخت مخه تیاړو. اخر مسلمي ورته ویل چې بری دوړ دي جهنم پر رسول څنګه علي شه بغور مشوره ورکړه وې د رسول الله مخه له تاسو بدینت باندې چې تاسو د یوسف علی السلام دورونو غند شي هغه ډیر رحم دل انسان دی. رسول الله ورته ویل تثریب علیکم اليوم ما په کړی بیت دور متاثر شو دی ابو سفیان نه در ترزو چې دا خبره به کوله زما تر حمزه شي ان شاء الله به دا خیرم بده کې چې کوم پادری او تر وفات پورې د رسول الله سره د خپل سترګې مبارکه برابر نه کړي. کله چې مړ کېدون زمونه جړل ورته وي مې ژړې وجه دا ما چې کړه اسلام راوړې دي تر دې وخت پورې ما زره بر ګنا نه کړی. او حنین کې رسول الله دا سورلې هغه ختم او مهار نیولې او چې شیرونه ویلې
دین ورسره نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دا و چې دا لزر مجاهدین ورونه بل کوي د دشمن باندې رو برش عباس بلاړو د ابو سفیان سره حکیم ابن حزام سره او د قشان بدل ابن زرقا سره ملاقات شو غوي وته د خدای ورزان سره روان کې چې ایمان راوړه عمر رضی الله عنه څوکیدارانو مشرو اولی پوسټ اجازه ورکړه به دویمه پوسټ اجازه ورکړه دریمه پوسټ کې عمر صاحب خپل بس روان شو خدا وته د عباس صاحب سره د ملګرو د رسول الله په خیمه وردن نشول ودله کوم غامن ورکړي وېزه سبب ور بدل ګوري به سبب توحید قبول کړي دغه نور سبب ور خپل لخر خودلې به اغمی ایمان راوړو به د سعد بن عباده او د ابو سفیان مابین کې خبر رااله چې سبب ان شاء الله معلومیږي مکه باندې جنگ دی نبی صلی الله علیه وسلم به داغه جنډه واخصه قیس بن سعد لور کړ بچیلا دیوسو کسانو تشکیل ورته بیان کې چې ابن اختل له فلان او فلان او فلان دا بوښ نه خو زیتوال اخیل راغی نن درس موږ اوسو زیتوال اخیل شروع کېدل لزر مجاهدین د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره وو چې کله زیتوال اخیل راغی دا د شرقه و چې کله بد الله نبی مکه راتول د بشپه کوله لیکن د مکه د وسعت د وجنه دا اوس پر مکه کې را داخل راځي شپږ 10 کیلومتر اگر چې پر دغه مسله ده حریمه زیتوال اخم بغیراله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله معلومه کړه چې فوج جانب مقابل زموږ سره اراده لري جګړین لري نو 15 قواوی مخکې جوړې کړې 15 قسمه وځي د خپل لخر سلوري شي کې یو چې طرف باندې چې خزوانان شاسواران او د توري والا خلک تورزن د جدا کړه د هغه امیر خالد بن ولید کې وته بری کی طرف باندې راتاوش بل طرف باندې څنور ځوانان جدا کړی دغه امیر زبیر ابن عوام کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی البطل لوی قهرمان او شاسوار میړنه انسانو ورته وی ویلې چې دا جندم ځان سروالو د حجون علاقه د اغیزه کې بزان لا ډیره جوړه کې خیمه بو یو لار ده چې وس تقریبا د مکی هغه حاضر په کوم ځای کې د قبرستان مقصد د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا و چې دشمن بدله را باندې رانیش ابو عبیده ابن جراح دله هغه کسان ورکړ چې ایسر اکثر سره اصلهم نه وي ته د مخه مخواده باندې شو ورشه او د ځان د پاره یو د صبر خو د القتیبه الخضراء اقشنه دستا شغب بالکل بده اصله منه مشه پټوا د هر مجاهد سره د دوستري خاري دی او بس حدیث کې راځي د محمد صلی الله علیه وسلم په دې سر باندې د وسپنه خولې او د قشن دغه سره غشي و لینده وسره و د خپل باندې کې روان شو قیس ابن سعد سره جنډه و چراغ په دې کیفیت باندې شکل مکه لړ داخل شونه ډایرک راغی حرام له احرام کنه وسکه د جنگ په نه دراغلو د عمرې په نه نو راغلی د دې وجنه باز علماء دا خبره ذکر کړې چې کوم انسان حرام له داخلي کې د بخمخه احرام تړي دغه اکرام دی دا لیکن دلته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډایرک راغلی مسافر انسان مجاهد انسان او د شام ملاقات چې څوک کوي کاغه چرته ډایرک راشنو ان شاء الله سو منعت پای کې نشته دا راتلش دا خبره د خلکو کمزوري چې په حالت د احرام کې به ضرور سړی راځي خالد بن ولید دا خبره وکړه چې آشنا کوم انسانان سره مخامخ شو اراده د جنگ لرلو د شي گزارونه ورکړي چې دل دلی کا لکه لو کړی شو فصل لیکن کچر د اراده د جنگ نه لرلانو به اسم مرتمه دلیل به دی باندې چې حق پرس انسانان د باطل فرس همیشه خیر خوای د قبات الفرس د حق پرس بشر اخصله تاسو وګورئ چې کوم ځای کې قرآن او سنت ولای هغه دا خبره کوي چې موږ د ملګری څنګه په دې پوښي موږ د وطنوال څنګه په دې خبره باندې پوښي چې موږ د الله په خبره کې دقه عظمت دی د رسول الله په خبره کې د عظمت دی او د الله د رسول خبره منول کې دومره فائدې دي د دنیا کامیابی پکې او د آخرت کامیابی پکې او دقه مزي پکې او دا مسله پکې لیکن یو څو کسان ورته تشکیل کړه د ورته په کوته باندې نبی کریم علیه السلام خالد بن ولید لوري چې دا کله ولید بس گزار ورکا اگر کر کعبه استاره ولې نه نیولې نه کسان لس یا دیار لس چې پای کې اکرمه ابن ابي جهل عبد الله ابن ابي سرح حبار ابن اسود ابن اختل حارث حويرث مقياس كعب بن زهير سارزنانوا هندوا ارغب ام سعد د ورته په کوته باندې کړه خالد ابن ولید چې داخله کله ول نو بس دې خلکو سره به مر نشو بل مسله نه کوي خالد بن ولید ته بالکل صحیح ده هغه خپل ګروپ هم نشه روان کې د کی تر باندې لاړو جنډه واغسته تکړه مجاهدین ځان سره روان کړ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د مکی دی علاقه ور داخلي دو نو د عاجزۍ لګوري ابن قیم رحمه الله علیه زاد المعاد کې وې دومره د خپل سر مبارک کته کړو چې حتی د غیر مبارک بالکل د سولې د پالان سره ولګیدا عاجز انسان رسول الله کچیرته بل انسان ونه پکار دا چې هغه په تبختر او ناز او نخرو سره راغلي وي لزر قوای او سره مجاهدین او هغه سرتيري خلک چې یو کس د کون جواب کوي د دې وجنه محمد ابن مسلمه دا غبره کې عمر بن الخطاب ویل وکړ زر کسان دشمنان ورته په میدان کې خوشی کړی شي واځي محمد بن مسلمه په بل طرف باندې وې دا زر وړ کسان له گزار ورکی
مغیره رضی الله عنه د شي انسانو که په یو کار کې دا محاصره کړی شو د کار څلور دروازې ودی کې تکړه شاسوارانو څوکیداران ودرېږي دغه مغیره وي تیوږي د څه کسان ابطال د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره و لیکن دی وخت کې د خپل ګیره مبارکې د پالان سره ولګیدا سترګې وکم روانې د خوشحالي چاته بوختنه وکړه یا رسول الله دا ولي وی الله نه مال حیا راځي په دې طریقه زه چې کله دې نه د خلکو اسلام کې واجب ابو بکر سره به ما باندې دا تکلیفونه راغله دا تکلیفونه راغله دا رب العالمین به موږ غلبه او فتوحات راکړه د لزر قوا سره په حرم باندې را داخلي کوم کینه راځو د الله شکر به استل پکاره نبی کریم علیه الصلاه والسلام عاجز انسانو امیر د مجاهدین لو امیر د جبهه دا پکار دا چې به ځکه فتوحات وکړي چې رب العالمین له سجده باندې پریوزي د شي بنو چې دا غزمنګ زور او دا غزمنګ تکتیکو او موږ دومره چې الله خلک یو موږ د قومون لدی چې درسونه ورکړي دی او دا کار کوو خپل موټو په طاقت انقلاب راول واغه کوو دا کوو دا لوی خبره چې وکړي چې موږ الله به امید امدادونه د خلکو سره قطع کوي او رسول الله چې دا سید الخاشعين خشوع سمن الانقياد په کامل معنا باندې رب العالمین له انقياد چې شاده ته خدمت وکړه ورته بالراس والعين بسر سرګو کچاته چې دلته کین ورته کینم کچاوی جنډه والا ورته دام اخلم کچاوی اسه والا ورته دام اخلم کچاوی څوکیو کا پیراو کې دام اخلم کوم مجاهدینو ملګرو ته چې لکه تاسو جارو کا دام جارو کا د شي بنوي چې څنګه را کار وکم زه خو مشر مودا کار دی وکړې شي رسول الله خادم انسان خاشع ایواز په منځ کې دغه عاجزین او قاضیایس په شفا کې دغه عاجزي ذکر کړی دا چې د وبدونو سره کله ملاقات کو د نارینه سره کله ملاقات کړي او د ماشومان سره کله ملاقات د دشمن سره کله ملاقات سړمشي حالات د توام په حالات کې شناسته دا کوم عاجزي چې رسول الله کې هغه ټول هغه تشریح کړی دا ایواز د منځ عاجزین او رسول الله منځ کې عاجزي کوله منځ کې عاجزي به بدیره شي انسان د منځ الفاظ صحیح کی او د قشانه معنا باندې نظام پوي کی مختلفه اسکار او سرودونه باندې منځ کې سړي بار بار وای د الله نبی دعا وکي مجاهده به رب العالمین نو غاړي خاص کر هغه ایتونه واحادیث ګوري چې هغه خشوع خضوع بارکی او د سړي کې دغه آزاد کی معنا صفا کې اوزان رب العالمین سره قوی منه محبت د خپل موږ اخره موږ غړي ستري له نږدې ودرېږي او د قشان د ګوته اوچته کړي تقریبا څلور درش شپږ درش اسباب دي چې هغه سړي پرې منځ کې خشوع عاجزي راولي د دې وجنه معاذ بن جبل فرمایي وکم سړی چې مونږ کې په دې منځ کې کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندو غره فلا صلات له دې انسان بالکل سره منځور شو دا رسول الله ملګری دي ځوان صحابي سعید ابن جبیر فرمایي وسلوي کلمه مونږ کې کی طرف او چپ طرف سړی مې پیژندل نه دي عبد الله ابن زبیر هغه په منځ باندې ولاړو د توپ او انجنیر بس په وشو جامع تلری کړی لیکن خپل مجمع جاری وساتو دا قشن امام بغوی ابن قیم فرمایي سفیان ثوری فرمایي چې کله انسان مونږ کې بده کې عاجزي نه وي دا مونږ برباد دي حسن بصری فرمایي په دغه منځ باندې بدا انسان الله جهنم لبوش د اکرام رسول الله هغه باندې کوم سر تکلیف وو په منځ باندې ودرو دغه ورسته کټ کړل لیکن مزه باندې پوی نه وو خشوع خضوع د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره عاجزي وا چې په کم کټ باندې بسم الله سو دې چې کټ ولګه خبر یو کس یو کس انډر بخاری زوره باندې کې زیدل چرته د لوی لوی تختونه او پرشونه وغیرہ د جوړ کړي ځان نه و دې به دا مقصد نه شي دې استعمال ناروا ده دم جایز دی خدای الله بس ته بندگی کوي زموږ نبی چې عاجز انسانو او دا چې په کوم بالغ باندې وي د سر کې خودو پای کې د کجوري د پانه پرته وي څنګه زیګ بالغ څنګه باندې سړی ودکیږي یو ورځ په ځکه باندې پروتو په دې بدن مبارک باندې په ځکه د علامات کار شون عبد الله ابن مسعود او نور صحابه ورته ویل یا رسول الله موږ بچرته مزدریو کو تر پاره به فرش او ظرف او قالین وغیرہ برابر کو و موږ له ویل چې مالي ولید دنیا زمانه دنیا سره تعلق دا رسول الله عاجزي بل په کې دا وشو چې بده کې څو باش انسانانو هغه د اراده وکړي چې موږ په خندمه علاقه کې رسول الله کمین ونس ملګرو له چې قواوی خوراله تقریبا نظر مجاهدین دي جګړه به وکړو که کامیاب شون ټول انسانان به توري بشراوالو کنه کم شو بس انده قسم به کې مړ شي څوک به کې دا کار او څوک به ونه کې هغه انسان چې یو خپل خیر جمع کړه قیادت اکرمه واقصو صفان ابن امیہ واقصو د قشن سهيل ابن عمرو وی سیدا دا کسور برابر شوم د غیزر روان شو چې خندمه اخیله ورزون د حماس ابن قیس په نامه باندې وسړی ویغه چې د خپل توره تیر کوله غشي تیر کول خځه ورته چې صاحب څه کوي وی بده باندې سوار محمد صلی الله علیه وسلم جګړه علیه الصلاه والسلام وجنه قرباني ورته کین غره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لزر قواوی راغلي مجاهدین هغه سرتيري چې هغه چرته تاسو دغه مقابله کولای شي سړی په غیرت کې راغی وکړي سبب وګورو کنه چې محمد سره د ملګرو ستا خدمت لوي زه حاضر کوم و به تړم دلته به صبر کول کې خدمتونه کوي هغه نه شي کولای خالد ابن ولید چې کله مخامخ شو د خلکو سره د خندمه علاقه خو فرالو نه غوړته ویلې چې تاسو ګور اسمن سره اراده جګړې ملره په امن کې په اسانته کې تسلیمي ورکړي او مر رسول الله دا تشکیل کړی چې ګور شاه سره جګړه کوله دل دلی کوي موږ جنگ کوو اکرامه ویل چې موږ هم جنگ کوو سهيل ابن عمرو ویل چې موږ هم جنگ کوو صفان ابن امیہ چې موږ هم جنگ کوو او په خندمه علاقه کې دوی پرې کمین کې ناش
د خالد بن ولید سره د علي بن ابي طالب ونه ځوانان و هغه ویل چې موږ میدان لوروس جګړه شروع شو چې کله شروع شو دشمن دومره سخت ماتي وغوړه چې ټول انسانان به وتښتیدل دولس کسان به مردار شو جانب مقابل مجاهدینو کې دوه کسان شهیدان شو کورس ابن جابر او خنیس رضی الله تعالی عنهما هغه په میدان د جنگ شهیدان نشو کله چې دا جنگ سخت شو نو دا دوه کسان د لارې په طرف باندې روان وي د خپل جبهې نه جدا شو دشمنانو ځان لراونی ول ایسته شهیدان کړه شذوزي کړو دلیل په دې معنی چې کوم انسان د مجاهدونو د جبهې نه جدا زی هغه به د قشن تاوان او نقصان مخامخ کیږي دا خو نقصان نه وسه شهادت او ظاهري سهيل بن عمرو هغه په قربان نه وته اکرام شي هغه متقیدلو هغه جديل لاړو دغه نسبه یمن نو ویل زغور د عرب پرېدم او کوم چې صفان بن امیه هغه متقید په یو طرف باندې لاړل د صفا لقد شو د صفا غونډې سره نبی کریم علیه السلام خالد بن ولید ویلو چې دلته موږ تاسو سره وځي کېږو ټول مجاهدین بدل تراجی شواد زبیر بن عوام نه چې هغه د حجون په علاقه کې ال تخپل مورچه جوړه کړې ده مرګري اړولې دي چې دا راغلو خالد بن ولید ویل چې څنګه د وخت کې اشلا وته خبر نه وینا ومو چې خندمه علاقه کله ورشي د نفدیجه کې دشمن کمین نیولیو موږ ته ډېر خبره وکړه چې موږ سره اراده جنگ ملره خو هغه وکړه 12 کسان پای کې مردار شول دوه کسان موږ شهیدان شو علي بن ابي طالب رشاو یو دوه کسان علي شه په شیخي شه تر دې پورې چې د ام هاني په دې قربان نه واته دا د علي رضی الله عنه خور وا چې کله هغه په دې قربان نه واته دغه ورونه ودا دروازه را بند کړه علي شه ورته چې خور رو بسره خلک وینا ویراوي بس وینا هغه د رسول الله صلی الله علیه پیغمبر علیه الصلاه والسلام اراده غسل لره وی ویل یا رسول الله ما خو دوی امر ورکړي اوس علي شه بدا وجني وې زمونږ ورته امر ورکړي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا اقرار حرام لا قانون دار چې کله انسان جمعات لراځي نو دا به تحیت المسجد او تحیت الوضو کوي دا به اختلافي مسله د مابین د احناف او شوافیو کې چې آیا پوره 12 بجو کې وسړی را داخل شي یا د انور د غرغری په حالت کې بدی وخت سړی داخل شي یا د سر منځن ورسره بدی وخت کې انور راخیږي سړی داخل شي نو احناف علما د تحیت المسجد او تحیت الوضو به قائل نه دي ولی په بل طرف باندې جمهور علما د هغه لپاره تقریبا و درېل چې هغه قائل دي قیاس کې په سورۃ توبه وغیرہ باندې وې په دې وخت کې چې سړی جمعه ته ور داخليږي نو دا به تحیت المسجد کوي یو او د جمعې پورې شکل خطیب راځي داغه تحیت المسجد چې هغه خطبه راغوره د جمعې پورې باندې خطیب له تحیت المسجد نشته زموږ اکثر خطیبان هغه شکار کوي چې کله باندې راشي جمعې پورې باندې سپما زمانه ودرېږي الکه دا ولی وځه بده وکي تحیت المسجد کوم رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د جمعې پورې باندې کله خطیب راوځي دا خطبه د خطیب د شیدل لکه تحیت المسجد د شي وخت کې به خطیب راوځي چې بس دار خطبه له وروخي شي مخکې دا غره تلو په جمعه کې تحیت المسجد کول دا رسول الله د سنت نه خلاف عمل دی چې اکثر مولوی په خبر باندې پیږم نه راشي سبدي کې په منځ باندې شروع کې ولی وې دوه رکعات موږ وکړو دغه نه مرسته به خطبه شروع کړ رسول الله خو منع کړی لیکن چې کوم انسان حرم له داخليږي نو د حرم تحیه او احرام دار چې ډایرک به طواف کوي موږ بالته نه کوي دا به طواف کې ته باغې ځکه حجر اسود خلو دغه نور څه به وګرځشه ظاهر د حدیث معلومیږي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام حجر اسود استلام دغه نور څه به وګرځشه پوره طواف وکړي چې دا وکي بده کې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزه صادره شو هغه څنګه ابو سفیان بدیجه کې ناس هغه ځان سره دا خبره وکړه چې دا جنگ دوه اړخ لري بادشاہان د شکار کې چې کله په امت باندې يرغل وکي یو وخت د پاره پاتې شو لیکن د قوم د مخلوق شکل او د عمل باشندگان قیام وکړي به د تختی بس موږ به د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله له اراده لرو دا به موږ وښنو دا ټول به د موږ تور راخلو ټیک دا اوس ولر سره قواوی راوښو دا ټول مکه او حرم کنټرول کې واخص جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لیدل د خبر الله وکړه نو رسول الله چې بلاره ته رد شي ورته ویل چې اذن یخزیک الله دی وخت کې به الله وشرمای په دې مسله باندې بل هیڅ نو پوي صرف رسول الله پوي ابو سفیان پوي رب العالمین پوي ابو سفیان صاحب خو پرېدا ابو سفیان چې کله دا خبره واوریدله نو ایسره ایمان مشاشه بالکل بل لړ کې وردان نشو قوم مهران شو لکه زو چې چاله خبره وکم اذن یخزیک الله دا معنا اے ابو سفیان ګورته خلا مؤمن شوی او د اسلام بشاشت د ځله داخل شوی نه دی کتب هم د مجاهدینو د مسلمانانو په خلاف باندې اراده قیام لري او د مکه کې جنگ جوړول غواړي الله به دې به وشرمای غلط سوچ دی چې دا خبره کله ابو سفیان واره نو ویل چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ شواد رب العالمین محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول ایمان قویم شو د ایمان بشاشت بالکل بدل کې وردن نه شو او دا مخکې ویل شو چې د ایمان قوت تقریبا هغه په شل کارونه باندې راځي اول چې کله سړی د الله په مخلوق کې سوچ کوي یو دیم د رب العالمین په نمونه کې سوچ کوي دعا دریم قران کریم کې سړی سوچ کوي څلورم د رسول الله تابعداري کوي او پنځم د رب العالمین نه دعاګانې غواړي شپږم د رب العالمین ذکر کوي وم کې اخلاق خپل کې اتم د رسول الله معجزات پیژني او نه هم د رسول الله قدر پیژني شخصیت لسم د اسلام د دین محاسن پیژني یو لسم د هر قسم کفر او شرک نه جدا شي
دولسم رب العالمین له وخت ورکی د لسم د نیکانو علماء سره مجلس کوي څوار لسم چې کله سړي سره علم د قران او سنتي پنځم عمل کې اخلاص پیدا کوي شپږم د ادب نه کاروالي ولسم د مؤمنانو سره مینه وکي اتلسم د هغه کار نه جدا کیږي چې تعالی الله نه جدا کوي او نسم د قشن د جهاد وکي او شلم عمل صالح دا شل کار چې کله وکړه ستاسو په ځړ کې به ایمان بشاشت ورزي او دې ته ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکل الفرقان امام بهقی په دلایل النبوت کې به مسله جمع کړی دا او امام سیوطی خصائص کبرا کې د رسول الله معجزات را جمع کړی دي او تقریبا دا خبره ثابته کړې ده چې رسول الله د خپل امت نه په 200 صفاتونو کې امتیازات لري نه په کدا شو چې رسول الله کله راغلو هغه د بوتان اړول شروع کړ ځکه شرک دغه نه جوړ شوی دی چې کله بوتان ختم شي بعد دغه شرک ختميږي ته څومره دعوت کې چې کله بوت مت پریږي کې نو دا شرک ختميږي نه شرک به ول دنیا راغلي دا ځان سره یاد ساتي او بالکل د زړه د اثر کې ورته کلاو کوي د دوه شینو د وجنه شرک راغی یو د خبر برسته د وجنه چې په کوم ملک خبر برسته کېږي نو ال شرک راځي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح جامع صحیح بخاری کې دنو علیه الصلاه والسلام د قوم تذکرې ذکر کوي کتاب التوحید کې وجدا چې پنځنه کار خلقونه هغه مړشول د خلکو ډېر یادول شیطان ورته تصویران وباسي بیت مجسمه جوړې کړي به بس هغه په دربارونو کې با وخته د دې وجه رسول الله فرمایي قبر باید مسطح جوړ نشي پاغه باندې ګمبتونه جوړ نشي پاغه باندې چراغونه ونه لګول شي پاغه باندې ډیوی وغیرہ دا ټوله علي رضی الله سره دی ودیرش ملګری په دې باندې تشکیل کړو چې په کوم ځای کې قبر د لويش نه اوچت انداز باندې جوړي تاسو دا تخریب کې ختمه کړي برابر جوړ کړي او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د قیامت په علاماتو کې دا چې د دربارونو نه به د لموري زنانه تاویږي طوافونه وکړي رسول الله فرمایي چې چاغه دا پیړې زنانه لموري پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل لموري زنانه دا بری دي قبرونه تاویږي دربارونه کې والته بدا غیر الله کومه غواړي او دا بکې او دا د قیامت علامې دي کینه سره نه بل طرف باندې موږ اسلام دا و چې د قبر به اکرام کې معنا په پاسه بغرزي نه یو صحابي ورته ډډواله رسول الله ورته ویلي ودا ته خوښ غني چې ستاسو اشاره دغه ورس کروڑی پرتی وینا یو چې کړه اندي پاګې باندې سړی فین کړي هغه باندې سلام اچوي پاګې باندې تشمی تیز وغیرہ نه کیږي انسان له قبر عذاب ورکې دي لکه مخکې درس کې ویل شي و چې غلی او شرک د الله نه فرمانی او د مور پلار نه فرمانی او مونږ تاخير او مونږ نه کول او زکات نه ورکول زنا کول عمل د قوم لوط کول بغیر د عمل نه مخه په شایبونه به خلکو لګول او د قشه به زی ټکسونه اصل په قبرستان باندې امتیاز کول ډیرونه تړل د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو لکنزل کو صحابه ولا په دې وخت کې د انسان له قبر عذاب متوجي شي قبر پرستی شکل په عمل کې راشي الحاکم التکاثر مستقل صورت الله دې بارک نازل کې چې داخله دومره غافل شو چې دوی قبرونو باندې ټول مالونه ولګول ګمبد اوسمه پلانې دربار بدشي جوړ کو پلانې بداشي جوړ کو دیم چې کله سړی تصویران شروع کړي شرک دغه نه شروع کیږي تصویر استل د دې وجنه یو عالم په دې باندې لیکل کړي تقریبا 90 صفحه لسکم سل صفحه هغه په دې باندې لیکل کړي دي چې تصویر استل حرام کدا په موبایل باندې او کدا په کیمرا باندې او کدا د قشه مجسمه جوړول په هر طریقه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وې څوک د غړ ظالم د هغه چانه چې رب العالمین د مخلوق پورې استهزاء کوي د الله مخلوق جوړي الله رب عزت ورته شوس بده کې روح واچوا اې دی وجه رسول الله فرمایي وې شکل میدان د حشر شي او داخله راځم شي نور به دي انسانانو نه کړي واش او دا چې سکروټي وبادي لکه یو تعمیر چې بل تعمیر لړ اخلاص کی نږدې به چې دا اور به خلکو باندې راودانګي لیکن د الله د امر د وجه نه د شهور شي دي من به یو څټ روزي څټه هغه به شپم لري سترګې بم لري او خبرې بم کوي وې زه په درې کسانو باندې رب العالمین مسلط کړي یو هغه انسان به کل جبار عنید چې د قران او سنت مقابله کوي او خلک په باطل باندې خپل دین لاړي دویم هغه انسان چې د الله نه سوا بل چا رحمت شوی معنا مشرک دریم تصویر استونی کې دا کوم انسان چې تصویر وباسي قسم بالله چې په ورځ د قیامت په ټول انسانانو کې رسول الله فرمایي دا به ګور سخت دریس خلک په اعتبار د عذاب دا لوز واحد بد الله سره کو کبه نه کو چې څنګه درس نه وته چې په موبایل کې دا په ټول ډیلیټ کول لري کوی ځکه بده کې سخت عذاب د انسان له متوجي کیږي مگر هغه تصویرانه چې هغه په پیسو باندې دي یا پاسپورت تشکیری وغیرہ لپاره چې دام جایز نه خو دې ظالمانو خلکو دا کارونه کړی د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي ام چې کله پاسپورت وغیرہ دا فارغ شو دی غینا کار د ور باندې وښنه بس تصویر دې لړ کول پکار دي دا د یاداشت لپاره په ودونه کې او بدی کې واغځونه کې د استل دا فتوا چې کوملیان ورکی قسم په الله چې دې مليان داخلي الله ماتي او دا انسان رب العالمین او رسول الله دشمن دی چې هر قسمه تصویر 90 صفحه عبارت قرباني عالم لیکل کړي نبی کله په دې باندې چې موږ دماغ خلاص نه دي لله الحمد ارمل سره په ارزمانه دا باس من کوجه دا شی ناروا دي کاغه مجسمه کاغه موبایل عکس او کاغه کیمري عکس او کاغه په بل طریقه باندې استل کیږي دا حرام دی ناروا دي په دنیا کې عذاب دی په قبر کې عذاب دی په میدان د حشر کې د شریل عذاب ورکول کیږي اې دین اورسه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه معجزه را صادره شو چې نيزه وسره او هر بوت خاله بچ ورتلو شکل به دي سینه باندې اوالو الک دی بو ورشدو
او دا آیت ویل چې قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وی چې کله حق راشي دا باطل به ختمي او باطل ختميدون کړي دیږي اشاره د یو قانون لا چې کله حق څومره بیانېږي عمره مقابله سخته کیږي چې څومره مقابله باطل فرض سخته کړه عمره به د حق ضرب دي خلکو کې خورش او چې کله د جانب مقابله نه کې خبر آرامه ده یا څه حکم ګور ضرب نه خوريږي او د رسول الله معجزه دا و چې څنګه به قوي بوت لاره نظر وړاندې کړو هغه بلاندې پریوتو زره زره بشبه به جوړې دوم دا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه ملګرو رسول الله وګور زولاندې او ملګرو به دا ملبر واخه صبر به ایسو ګور زولاد وی حتی تر دې پورې چې د هوبل بوت لراغه د عقبتو چې دې په دې خوا کې د دربارین ناس و او دلته به د بناو وای نظرانی قرباني کولې نو کله چې دوی په پال نیولو تلل بنو به د سره یو پال کته کې واغه من جاول به پیسې ورکړي ابن جرير لیکلی دي امرني ربي نبي به هغه کار کوو نهاني ربي نبي به هغه کار نه کولو لکه الخيار وسره پر اختیار شته د اوس من جوړ کړو په دې اوس من باندې تړلې مو او د ستورو کې چې تلسم غوړ ورته خودلو چرړین کولا دا بالکل لري کېدل نه خو لیکن چې کله جناب نبی کریم علیه السلام ورته راغی چې دا نه زور وړاندې کړل چې مسی هو له د غایت ویل لاندې پریوتو ټوکړه ټوکړه زرا زرا ختم شو دلیل په دې باندې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین دا د شکنی د دین دی معنا بد ختمي لري کوي بلکې امام بخاری رحمۃ اللہ دا فرمایي خو افسوس پدې چې اوس په حرم کې بیرته عبادت پرستی شروع شو تصویران به استل کېږي خپل تصویر وباسه پر دې تصویر وباسه حجاج دې جنرال چې ځان سره تصویران وړي چې الته می تصویر وېستو په دې ځکه می تصویر وېستو بس په دې عرفات د چلانم تصویر می سره غاره حرا خلاص ورغلم تصویر می سره او مقام ابراهيم سره چې ولاړم حجر اسود سره چې ولاړم قسم په الله چې د رب العالمین دشمنی ده قسم په الله چې دې چې تخریب لپاره محمد رسول الله راغلی لیکن داخله چې دغه ځن تصویران او باسه دلته راوړي داس موږ د الله دشمن دي موږ د رسول الله دشمن دي که چیرته د الله نه بکنه وخت الله به مګي نه پورز قیامت په ټول انسانانو کې څه عذاب دي انسان لور کی بل په خدا وشوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي وې د دې بیت الله چابیر چا سره د هغه سړي لاواز کوي عثمان ابن طلحه الحجبي هغه چې کله وخت موږ چابیر راوړه دی وخت کې دغه چابي چې هغه د مور سره و د شي وخت راغلو چې دی عثمان ابن طلحه الحجبي پیغمبر علیه الصلاه والسلام طلب وکي چې مال چابیر راوړه دی بیت الله کې د 9 دوه رکعات منځ کوم ویني چې چابي تعالی خوار پر سړی ملګری دې نشو تعالی مونږ چابي نه درغوزا یک تنهایی واجب رسول الله خود شي وخت راغی چې اوس امه محمد صلی الله علیه وسلم سره د لزر مجاهدین راغلي دي او چابي بد الله په فضل کرم سره وسونه اخري مور مطالبه وکړه چې چابي راکا هغه ورنه کړه لکه څنډواله په راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام به دوه صحابه کرام راولېګل نو کوم وخت چې د امور پوښتنه دي بچی له ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم خو تعالی طلب کړو چې چابي راکا او تا ورنه کړو به تعالی ویل په خپل خپل باندې چې د شو وخت برا چې ستانه به چابي اخلم او په دې وخت کې به ګیټ په خپل لاس په خلاصون یا به عمر رضی الله په واسطه باندې اوس کله چابي ستانه والو بل چاله ورکی دا خلوی مشرف او منقبت ته بل لازم نوالی صحابه شرالو نشابي ورکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې د اخلاص کړه عمر رضی الله عنه ویلي چې وردن نشه د نبی کې بوتان دي څنګه رسول الله د بوتانو سره سخت وراله چې دا تر بار کده نه بده کعبه کې دوی بوتان جوړ کړو دومره ظالمان و 300 بوتان سره کعبه په سر باندې او سره کعبه په خوا کې او حتی د نبی کې بوتان جوړ کړی و سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا چې کله وردن نشو د الله په فضل کرم سره دالو لی بوتان راوښ ویل دی روغ ورسول نبی کریم علیه الصلاه والسلام وردن نشو چې ګوري د چونی په دیوال باندې د چونی نه او د سیمټو نه د ابراهیم علیه السلام او د قشن د اسماعیل علیه السلام تصویران جوړ کړی دي او بیا په لاس کې دغه شي ورکړي چې دوی ګره د پالونه کوي جناب نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي چې الله دې خلک برباد کړي ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا کار کله کړی دی خو چې دروغ به ورته لري چې بوتي کله ورانه ولا غورانه دلونه نو په دې وخت کې اسامه صاحب ویلي چې تمنډه بار نه لګوبر راوړل چې وبیر راوړل په دې باندې ورواچول د شریکی مې کې په وېسو خوشي اوران دلته یو کپتر جوړ کړی شی و د لرګونه اغم رسول الله ما تکړه او بهش پګه ستنی په داخل لري حرم کې درې ورسو درې مخ کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مخ کسونه په مابین کې ودرېدو دوه ستنی په یو طرف باندې ودرېدو د بل سال پاتې شو په دې منځ کې دا ودرېدو او مونږ شروع کې دوه رکعات نوافل وکړه د دې وجه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې ستر دومره ضروری ده چې جناب نبی کریم علیه السلام په داخل د بیت الله کې موږ د ستر اهتمام کړی دا دومره ضروری ده واجبات نه ده دا خشوع نه ده چې کوم وخت انسان په دې منځ کې خشوع پیدا کړي نو په دې بدل راځي اگر کبا علماء دا ویل که احناف علماء دا و چې غټ جماعت باقي کې دانش لیکن په وړ جماعت کې ضروری ده خدای رسول الله احادیث شکل انسان مطالعه کې دي اهتمام زیات پکار دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وې شیطان بری سره د موږ ګډ وړ کې په کومه طریقې ګډ وړي حتی که سړی په دشت کې رواني او د سره د شوشنه چې د ستر کې نو کرخه وباسي کرخه به شنی غو باسي یا به وګدو باسي او یا به د محراب په شکل باندې وباسي بیر شیخ الاسلام ابن حزم په نسبت چې کوم انسان موږ بغیر د سترې نه وکي مونږ نه کېږي او نور علماء چې مونږ وشو لیکن نیمګړو ناقص وې چې کله په دې وخت کې بار روته اسامه رضی الله عنه فرمایي چې په دې ځای کې کوم وخت رسول الله نه وته اذان سره اسامه او بلال او د قشان عثمان بن طلحه دا وردن نه کړه دا ولې دنه نه کړه
تاسو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خېرته وګورئ چې څوک داونه وای چې ګوره دا کوم ځای راځي د لوی قومندانان ځان سره دنه کې ابوبکر دی عمر دی عثمان دی علي دی رضی الله عنهما اقبلال چې تاسو پورې خاندل چې د پلار دی معلوم نکینه دی معلوم هغه اسامه چې هغه تاسو د غلام بچی دی او عثمان بن طلحه بیانیه هغه څوکیدارو اسامه رضی الله عنه کله بار راوته نو په دې وخت کې نبی کریم علیه السلام د دوه رکعات مونږ کړي بلال سے فرمایي چې مونږ کړي اسامه فرمایي چې مونږ زنده کړي ظاهر قول د بلال د چې کړي دی ځکه هغه سره په داخل کې او اسامه چې هغه بار راوته اذن را په دې خو چې کله دا مسله وشو بار چې وروته رسول الله ملګرو لویلې وی ارمان یو شی اسمانه دی یاد وته کاش هغه مې راوران کړي وی چې شي د بیت الله په سر باندې د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې کوم ګډ راغلو جوبیر نومېدو هغه دغه کړی دوی خودل یادګاری وګه چې هغه مرغان او غیره دی وخړله و چې دا مې لري کړي و چې د بیت الله خالص توجه زی چې رب العالمین لازم توجه برابر دی ورسره ملګری پیغمبر لري کې اذن دا خبره معلومه شو چې کله جمعه کې څومره خشوع عاجزي به هغه د سړي بری مانځي کې خشوع عاجزي راځي ګلکارین ډولونه وغیرہ دا پکې بکار نه دي اگر که امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په یوځای کې سړی بلډینګونه کې وسیږي او خوا کې جمعه په هغه باندې خرچوم کې درسو پرې دي جمعه به ذترا نشي دا ان شاء الله سو مانعت نه لیکن چې جمعه کې څومره سادهګي وي شیشي ګلکارین وغیرہ پکې نه د مانځ په خشوع کې د سړي خشوع پیدا کوي دین ورسره سبا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلي به د مختصره خطبه به بل ورځ درې ورځې پوری دغه نور سره زنانو نارینه سره بیعتونه وکړه خو زنانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځکه عائشہ به فرمایي والله ما مسد رسول الله ید امراه قط قسم په الله چې محمد صلی الله علیه وسلم لاس د پردې زنانو سره لګیدل دي نو نسور سره پوری پاتې شو شاوخوا چې څومره بوتاو دغه په سیم سره وغیرہ ورولېګل او به دغه نور سره د حنین د غزا تشکیل محمد صلی الله علیه وسلم برابر کې رب العالمین دې محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري مو تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه اجمعین